السلام علیکم کتونکو زم د پروګرام ډسټریکټ ډایری سره د مردان نه پرویز خان تاسو په خدمت کې حاضر یم کتونکو مونږ همیشه لپاره په دې ډسټریکټ ډایری پروګرام کې یو علاقې ته تللي د هغه ځای کومې مسلې چې کومې حکومتي چارواکو ته هم په ډاګه کړي دي نن چې مونږ به ځو دلته د مردان سیمه سره خوا په خوا یو تاریخي کلی دی امازو غړی په نوم باندې مشهور دی ګړی کفور ورته هم ویل کېږي هلته کې به ځو هغه ځای کې کم زمیندار چې کم دي زه به دا هم وایم چې یاره زیاتره د هغه ځای کم خلک چې کم دی د هغې پیشه زمینداري ده دغه زمیندارانو ته څه مشکلات دي دوی څه ویل غواړي د حکومت د ټیکسونو د وجې په مشکلاتو سره مخ دي پریشانۍ سره دي دغه زمیندار د حکومتي چارواکو نه د هغې غوښتنه څه ده دغه شانتې دې نه علاوه مونږ تاسو ته دغه ځای کې په ګړی کفوره کلي کې یو بیچو هسپتال هم ښیو چې آیا دغه هسپتال ته سهولیات شته نشته د دغه ته چې کم فنډ منظور شوی دی دغه هسپتال بیچو چې کم RHC په 2009 کې منظور شوی دی هغه RHC باندې کار شروع شوی دی نه دی شروع شوی څه وجه ده دغه په هکله باندې به ځایي خلکو سره هم خبرې اترې کوو ډاکټران صاحبانو سره به هم خبرې اترې کوو کتونکو تاسو هم چېرته ځئ مه مونږ سره اوسئ کتونکو زموږ د دې نننۍ ډسټریکټ ډایری کومه ړومبې اسایمنټ چې کوم دی دې ځای کې دی د موږ موجود یو په ګړي کپوره کې څنګه چې موږ ووې دې ځای کې د ګړی کم اوسېدونکي ځایي کم زمینداران دي خلک دي دغه خلکو ته څه مسلې دي آیا د ټیکسونو د لاسه یا نور څومره چې تاجر برادري ده هغه پریشانه ده دغه شانتې دې زمیندارو سره به خبرې اترې کوو چې یاره دغه زمیندارو ته څه پریشانۍ رامخې ته دي دوی څومره مشکلاتو سره دي د حکومت د طرفه له دوی څه ګیلې شته نشته ورځو به دغه زمیندارو ته دوی سره به خبرې اترې کوو کتونکو تاسو چېرته ځئ مه مونږ سره اوسئ ګراني د ډېره زیاته د غریبانانو ته زمیندارانو ته چې مخکې به نیټریټ په 1000 روپۍ کېده نو اوس هغه په 1300 په 2000 باندې کېږي یوریا به کېده هغه په 1000 به کېده اوس په 2500 3000 باندې کېده دا چې DP لکه د ډبل نم قیمتونه سیوا شوي دي د ډبل نه قیمتونه سیوا شوي داسې زراعتو د سپریګانې مرګانې دي او موږ ټول زمیندار یو غریبانان یو موږ خو په دې باندې دې ته سترګې د یو کال نه بل کال ته بیا دې زمیندارانو فصل وشي نو هغه بیا دکاندارانو منډو ولالي نه د دې ګړی مالټه هغه دوبۍ ته هم ځي او بار ملکونو ته هم ځي او د دې د باغونو باندې ډېر زیات ټیکسونه ولګېدل د هر طبقه چې دا نو هغه په بره هغې اواز دي خو صرف واحد د زمیندار اواز لکه په بره نه دي که ګني وشي نو ګوړې داري ګرانې دي چینی ګرانه ده او زمونږ ګنې دغه شان ارزان دی په 240 په 250 په 120 باندې دا لکه زمونږ نه مل علي او موږ هغې سره حساب کتاب نه کوو چې هغې په خپل ګز باندې هغه ووي نو موږ دا وایو زمونږ حکومت ته دا اپیل دی چې مهرباني دې وکړي په دې ملک کې د لګارداني راولي هسې وعدي خلکو سره کي او بیا د هغې نه پس هېڅ قسم خلکو سره هغه په خپل په خبرو باندې عمل درآمد نه کړي او غالبا د 140 کاله زموږ پلار نیکه د زمیندارانو نو هغه وخت حکومتونو لکه دا غنم به یې موږ له راکړه دا تخم به یې موږ له راکړه نو هغه په هغې سره به موږ باندې لکه ډېره اسانتیا راغله هغه وخت د خاورې بوری به په 100 روپۍ او په 1200 اوس د خاورې بوری دي په 2200 روپۍ باندې بس چې لکه څنګه دغه نه اوس بار وته خبره نو اوس موږ بس هغه شی وروسته ورځ باندې بس راځي په ښکته دا چې دا مهنګایي ولې راغله چې په دې ملک غله کمه شوه په دې ملک سبزي کمه شوه نو بس په دې ملک د مهنګایي بس دغه یو اثر بس راځي که موجوده حال د غنو دادی کم قیمت لګولې دی په دې میلونو کې او چینی دی په کم قیمت په مونږ خرڅوي لکه دا چالو سیزن دی په 3600 3650 روپۍ بورې چینی دی خرڅوي او غنې چې کم دی په 200 روپۍ 180 روپۍ من ځان ته حسابوي او بل خبره دا ده چې د ټول په حساب باندې د هغې موږ ته پته نه لګي هغې په خپل طبیعت په کانټه وتلي د هغې موږ ته هېڅ اندازه نه لګي چې دی په کم ګز وي او بس په دې باندې ټول پریشان حال یو که زمیندار دي که دکاندار دي هر یو تن چې کم دی د دې مهنګایي طوفان د لاسه سخت پریشانۍ کې مبتلا دی حالات د ملک ډېر خراب دی حکومت موږ سره په دې کې تعاون وکړو امداد یې وکړو دا څیزونه یې راته ارزان کړو
نو موږ باندې به سات تېرېږي که نه کېدای شي چې موږ هم کابل ته کډ وو. خو موږ چې تاسو ته زه کومه خبره کومه نو یو زمیندار چې دی د هغه یو 2 جریبه ځمکه ده، یو غریب سړی د هغه یو 2 جریبه ځمکه راځي، هغه چې په هغه ځمکه باندې څونه خرچه وکړي او بیا هر کله هغه یا غنم شو یا ګني شو، غنم هغه وري بیا هغه خرڅ کړي که نه جي، او هغه کومه خرچه چې کړي د ځمکې هغه حساب کتاب خو پرېږده چې کومه خرچه هغه کړي هغه غریب ته هغه نه پوره کېږي. دا ورته ولې نه پوره کېږي؟ دا ورته جي ځکه نه پوره کېږي که نه جي چې سترې دومره ګرانې شوې، دوایانې سپرېګانې دومره ګران شو که نه جي. که یو سړی غنم وکري اول خو چې تخم هغه اخلي د اور په بیه باندې هغه تخم واخلي، بیا که لړ شي یو دوکاندار ته وایي ما د غنمو له دوایي راکړه د ګیا دپاره، کله چې هغه دوایي اخلي که نه جي هغه غریب سړی د هغې دپاره پیسې نه، کله چې هغه کله د غنم سنبال کړي او کله حساب کتاب وکړي هغې غریب ته ټولې 2,000 روپۍ جي یا 15,000 روپۍ نه پاتې کېږي، اکثر په تاوان کې. اکثر جي په تاوان کې رواني. ګوړه جي نن سبا تاسو خیال وکړئ جي په 15,000 روپۍ باندې منده، په 15,000 روپۍ باندې سټه ده، تېر شوی کال په 9,000 روپۍ جي سټه وه. اوس هم که تاسو یو زمیندار له لاړ شئ او د هغه نه تپوس وکړئ چې یاره کاکا ستا پکې څه ګټه شوه، هغه غریب دومره تاوان کړي دومره لږه یې کړي چې هغه غریب وروستو حساب کتاب وکړي که نه جي نه غریب وي د تواني پاتې شي. ولې تواني پاتې شي؟ هغه غریب خرچه دومره شوي دومره یې خرچه پې کړي چې هغه خرچه هغه نشي پوره کولی. چې کله موږ فصل تیار شي نو لومبې خو دغه ته لاړ شي سبزي منډو ته لاړ شي نو په هغې دونه ټکسونه چې هغه هغې نه مخکې کوم خلک چې اخلي نو هغه هغې د اخیستو نه باري، ځکه چې زمیندار نه یو شی چې په روپۍ باندې والي نو مخکې هغه بیا په 100 روپۍ خرڅېږي او هغې ته هغه عمره دغه نه کېږي. سرې ګرانې دي، پخوا به ډېراني سرې وې، اوس هغه سرې چې دي سړکونه خراب دي چې هغه سرې چې کومې کورنۍ سرې دي دیسي سرې دي چې هغه خلک پټو ته اوسي نو په هغې باندې دونه خرچه راځي چې زیاتره خلک چې دا یوریا او دا نورې سرې چې کومې دي دا اچي خو هغه هم دونه ګرانې شوي چې هغه زمیندار پوره خوراک بوټي ته نشي ورکولی. خو په کار خو دی چې په هر یو ضلع کې مطلب دی چې هغې دفتر والا راشي په دې زمیندارو باندې وکړي ورسره کیني غونډې وکړي په کلو کې چې هغې له تربیت ورکړي چې هغې به څنګه څه نومې دی چیلي او ګډې څنګه ساتي، میان به څنګه ساتي، دا میخې به څنګه ساتي، نوې نوې په کار دی چې تخمونه دې راوباسي. تاسو ګورئ چې په نن سبا ټماټر څونه ګران دي، دغه شانتې الوګان هم ګران دي، کچالان هم ګران دي، سبزي ټوله ګرانه ده که نه. پخوا به زمیندار چې وو نو هغې به چې په فصل باندې به لکه بینډۍ شولې، تورۍ شولې یا نور داسې څیزونو نو هغې باندې به سپری هغې نه کوله چې کله پرې دا غوړکۍ چې ورته وایي چې دا به پرې راغی او نو په پیاو کې به د شړشمو تیل واچولو او د دې سپری به یې پرې کړو هغه به ټیک شو. اوس دوایانې چې دي هغه هم دویم نمبر دي، که منګک لی ورکوې منګک پرې نه مري که دغه لی ورکوې نور څه لی دا شانتې هغه دوایانې دا سپریګانې کوي نو هغه هم پوره عمل نه کوي. بس موږ له بیخي هغه بند خطا کړی دی چې خدای پاک د بیجلی بیل داخل کو کدی له مساله راوړو تخمونه هم دوره ټیټ چلیده او هر یو څیز لکه ډېر د اور په بیه روان دی بې انتهایي او خلک یې بالکل خراب کړو. پرویز صاحب بل خو سو شکریه ادا کوم چې دونه رالی د جیمې کې د لړو کې د دې غریبانانو اواز هم اوچت کوه نو د ستاسو د فهمي صاحب د چینل ډېره شکریه دنه. او بل خبره داره چې کم دی کې خبرې نه ویل ته خیبري یو بل د دې مالټو سره د ما رشته ده میوو سره باغونو سره کار مې د ما د مشر هم خبرې تاسو سره وکړې او فقیر سیاد بادشاه د ما نوم دی د دې علاقې یم دلته اوسم. د چې کله د پېښور ته یا اسلام آباد ته لاهور ته میوه اوسم نو هغه لکه چې په مشکله پای خرچې په کارټنې او یو څه بل څه پرې راشي نو هلته راته بیا حکومت چې نو هغه راته نوکونه تېرې کړي نو چې صحیح نه هغه نه هغه بیا دا کړي ولې چې هغه ما پېښور ته چې وړې وې مالټې نو په هغې کې دا چې شو چې د ما خرڅ کړي نو بل کس نه چې بیا دا کو نه ودي چې به لاکو پسې به 10,000 روپۍ راکړې لکه دا ټیسټ دونه ځای په ځای ټیسټونه لګېدلي هغه میسټر ټیکس یو دغه نو هغه شی عمران خان کړی. بل لکه د مسالو د دې سپریګانو د دیم دونه سخت تکلیف دی چې زه کله څه میوه خرڅه کړمه نو څنګه چې د ما د مشر اقبال خان د سره خبرې وکړې نو دې ما ته ته ورشي یا یې په بل کې ورکړه دا پیسې او یا مسالې والے ورکړه یا سپری والے ورکړه نو هغه لکه داسې لکه چې څه د زمیندارۍ سیستم ډېر سخت شان دي لکه د کوهي خټه په کوهي باندې لګي نو د دې دپاره زه دا حکومت ته دا کوم چې لږ رحم وکړه په دې زمیندارانو باندې او ولې چې د چا وړې زمیندارۍ د چا هسې لکه اوس دا ما د بل ملګري خبرو کې د دغه نوم دی
نو دې چېرې نو دې ولا اوس سپری بندوبست نه چې کولی ولې چې دونه ګران یو بوتل چېرې نه هغه ډېر ګران ملاویږي په دا زما نور ملګري د د ایران نه لکه کاروبار دی کې نه ما ته یو کس ټلیفون کوي باچا دا ما کنټینر یې نیولی دی او چا دې راله نو بیا یې نه پس لکه یو ته بل ته هم چې دغه وکړو نو ما ته یې ورګه هغه ته وي چې صبر وکړه چې کال نوي شي نو چې یو نوی ټیکس در باندې ولګي نو دا یې نه پس پته ده که هغه څو ورځې ولاړو د هغه کنټینر شیرن هغه غریب ته تاوان وشو هغه به یې پېژني او دا چې څوک څنګه طریقو خو په بارډر باندې لکه هغه کنټینر یې دا کړو ټیکس په سیوا ولګېدو کال نوی شو دوباره د هغې نه پس را پرېښودو تر هغې ولاړو میوه وه پکې فروټ و پکې سیو پکې هغه خراب شوي کورسټوي کې د هغې که نه هغه هغه والي که نه هغه اے سی کې لګېدلي نو بس پای دا مې دا چې لکه میوه چې ته ایساره کې بیا یې ودرې نو بعد هغې نه خو هغه خپل هغه ختم شي خو بیا نه شي کولی ته مارکیټ ته راوباسي دوکان لی ورکې نو دوکانداران هم خو نه شي ساتلی لکه 28 دن یا مثال 25 دن ته کنټینر ودرې نو هغه اخر کې نو هغه اوس هلته د ټیکس دپاره ودرېد ټیکس دپاره ودرېدلو چې ودرې که صبر وکړه چې 2020 شي 2020 شي نو زه بیا به ته راځې نو بس دغه حکومت نه دا زمینداری دا دغه چې دې ته لکه توجه ورکړې تا چې کمې وعدې کړې عمران خان نه یې کې یوم نه را پوره کړی او نو د دې له دا دی چې لکه دا سپریګانې دې لږې ارزانې شي دا مسالې دې لږې ارزانې شي په دا باندې څه کال دا دل چې نو لکه ما ډېرانونه وړل لکه د دې معیارو نه د دې دغه نه ما سره یو بل ملګری مو د دې د وجې چې کېدای شي دا لږ ارزان راته پرېوځي نو هغه هغه ټرالو والا به دونه پیسې رانغسي یارې وي ډیزل ګران دي بیا مزدور ګران دي دا ګران دي نو هغه اخره کې اوس موږ څه کال د دې سي ډېرانونه واچلو چې یاره دې دغه نه لږ بچ شو د دې سونا یوریا د ان پي کې نه د دې مسالو نه لږ بچ شو په دا باندې نو هغه هم راته دونه ګران به دا کېدل او به نوم به د ډېرانو او قیمت به داسې و چې لکه یې ته به پخپله به تکلیف وځي زما نوم اقبال د دې کلي باشنده یم ګړي کپوره زمونږ خاندان 800 کاله داسې دې زراعت سره منسلک دی او د زمیندارۍ نه ښه واقف شو ما په 1960 کې بی ایس سی آنرز ایګریکلچر کې هم کړی بیا والد صاحب سره مې زمینداري کوله سروس مې کو نو بیا هغې راته وی چې راځه ما سره هیلپ کوه نه مې ریزاین کړه زه ایز ډیپټي ډایرکټر ګورنمنټ وم نو مې ریزاین کړه هغې سره مې زمینداري شروع کړه خو زه وړوکې لوی شوم او دې بوډاوالي ته ورسېم خو دا ګراني ما نه وه لیدلې لکه دا اوس چې دا هر اپریشن چې کوم دی په هغې باندې 10-15 ګونه سیوا خرچ راځي سرې چې دي نو په هغې باندې چې د کارخانو کې ټیکسونه ولګي هغې بیا په زمیندارانو کې زمینداران یې ګران د دکانداران یې ګران کړي دکاندار یې بیا په زمیندار ټول بوج په زمیندار باندې راځي دغه شان د بجلۍ دومره اوچت بل څو ګونه سیوا شه په هغه کې د پی ټي آی ګورنمنټ کې دا په اونرشپ باندې هم ټیکس لګي هغه بیا نه باندې په باغونو ټیکس سیوا کړی دی او دا اونرشپ باندې کا بنجر پروت دي په هغې هم ټیکس دي زمونږ مخکني ګورنمنټ کې 9000 دغه دا ټیکس او ایګریکلچر ټیکس اوس 1,20,000 دی د حکومت کې دا دونه ګونه سیوا دومره سیوا شو څه حکومت ته غوښتنه مطالبه ستا سره بس چې دا ټیک زمینداری خدای ته دې وګوري دا ملک په زمینداری باندې ډیپینډ دی د دې ټول دارومدار په زمینداری نه چې هغه دې خرابه کړي نو هر طریقه باندې خرابولو کوشش او واده یو څوک کوي بالکل د هغې الټا د حکومت زمیندارانو طرف ته کاشکارانو ته اډو څه توجه نشته د دې اواز هغې نه اوري بالکل نه اوري اواز یې نه اوري څه غوښتنه مطالبه ستاسو سره چې آیا ستاسو کم مطالبات دي دا ونه منلی شو کم ټیکسونه چې کم دي دا کم نه شو نو ستاسو به لایحه عمل څه وي دا خو هغې ته په خپله نقصان دي چې لکه د مار خپله لکۍ خوري دا حکومت چې دا کار کوي زمینداري خراب کړي نو هغې ته نقصان یا خو په سازش باندې کېږي یا هر څه چې دي بس ملک کمزوري کېږي بل یې لا کتونکو تاسو د دې خبرې اترې واورېدې د دې دغه غوښتنه مطالبه ده چې آیا
زمیندار کم کاشکاران چې کم دي هغه طبقه ده چې دا ډیره غریبه یو طبقه ده د دې اواز هم څوک نه اوري که تاجر برادري ده ټیکسونه سیوا شي به خپل دوکانونه بند کړي په احتجاج باندې مو مجبوره شي خو زمیندار یو داسې طبقه ده چې دا احتجاج نشي کولی ځکه د دې مطالبه غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې آیا کم زمیندارانو باندې کم ټیکسونه دي یا د سرې کم قیمتونه سیوا شوي په تخم په مد کې سیوا شوي د بیانې په مد کې سیوا شوي دي دغه باندې حکومت نظرثاني وکړي او دغه ټیکسونه دې کم کړي چې آیا دا ملک چې کم دی نور هم په ترقۍ په مخ باندې روان شي. زموږ د دې نننی ډسټرکټ ډایرک کم دویم اسایمنټ چې دی هغه د صحت حوالې سره دی. نن به موږ تاسو ته دې ځای کې ګړي کپوره ګړي دولتزی امازو کلی دې ځای کې موږ تاسو هغې کې موجود یو موږ به تاسو ته ښیو دې ځای کې چې یاره اسپتال ته به ورځو دې ځای کې چې د عوامو د سهولیاتو لپاره کم اسپتال جوړ شوی دی بیچو اسپتال دی هغه څنګه د عوامو ته پکې سپیده شته نشته علاج کیږي نه کیږي هغه ځای خلکو سره به خبرې اترې هم کوو خو کتونکو زه خپل کیمرامین ته وایم چې تاسو ته اول چې موږ څنګه اسپتال ته ورځو د هغې نه مخکې تاسو دا وښیئ چې دا بیچو اسپتال دی دا د دې دا دیوال چې کوم دی د دې کلونه کېږي چې د دې دا دیوال پرېوتی دی آیا دغه د کولاو پکې مخامخ چې کم چمن دی پکې هغه چمن پکې درب پکې دغه دی کولیان پکې ښکاري چرګ هم پکې هغه د موږ وینو په نظر باندې راځي چې چرګ هم پکې دي عوامو دپاره پکې څه سهولیات شته نشته پکې آیا دا دیوال چې کم دی دا د بالکل په فرنټ کې دی خوا په خوا ورسره زه به دا وایم چې یاره سکولونه دي ورسره د جینکو سکولونه ورسره د هلکانو سکولونه ورسره دي هغه دغه دی دې ځای کې موجود دي او کم د صحت په هکله باندې حکومت دې طرف ته توجه ورکړې ده نه ده ورکړې دغه دیوال هم تاسو ولیدو دې ځای کې کم ځایي خلک چې کم دي هغې وایي چې یاره دننه هم پکې دیوالونه راپرېوتي خو دې طرف ته اړو چا توجه نه ده ورکړې زه به دا هم وایم چې یاره دې خلکو دغه وینا ده چې یاره دې ته فنډ هم منظور شوی و هغه فنډ هم چې کم دی په لکونو کروړونو روپو باندې دې فنډ هغه فنډ هم چې کم دی کم خواتلی دی دا خلک په هغه فنډ په هکله باندې څه وایي کتونکو موږ سره اوسئ او ورځو به دننه دغه اسپتال ته او دغه اسپتال به نن موږ تاسو ته دننه ښیو. دلته د کم کارونه شوي دي نو هغه د مخکني دور کې شو په هغه حکومت کې او په دې حکومت کې یو قسم کار نه دی شوی او دا کاکاجي دا تیر حکومت د پی ټی آی چې تیر شوی دا یاد یې که نه مخکې د هغې نه مخکې د ایم پي دور کې دا کارونه هغې کې دا شو دا کالج او سکولونه دا پیچنې دا سړکونه شو او د پی ټی آی په دور کې د دې نه فنډ وړی دی شیرام د وزیر صحت وزیرو هغه کالو خان ته وړی دی او ترقۍ ته وړی صوابۍ ته وړی دی او په کروړونو باندې د دې لپاره منظوري خیدر خان کړې وه او دا موږ د اواز تاسو په بره باندې لړ شئ چې دا کارونه په دې کې ده وکړي لکه د دې لپاره د بلډونو لپاره تنظیم کړو د ډاکټرانو لپاره او دغه شان اوس پکې خرم ارغړي او خوا کې ورسره ګراونډ دی او هغه هم منظور کړی اوس پکې څه شته نه دغه شان عوامو ته پکې سهولیات نشته علاج نه کیږي بالکل زمونږ ټول غریبانان مردان ته دي او ته مردان ته طاقت نشته ګاډي نشو کولی چیم نشو کولی نو دغه شان موږ ته ډېر زیات زمونږ عوامو ته ډېر لوی تکلیف دی د دې علاقې ډېر خلک چې دي بیا مردان ته ځي په دې اسپتال کې ډېر سهولیات نشته دی په دې وجه نو حکومت نه غوښتنه مطالبه حکومت نه بس دا غوښتنه چې اول مهنګایي ډېره زیاته ده زه خپل سټوډنټ یم جی چې کله کالج ته ځم نو چې نن لاړ شم په یو ورځ یو کاری چې په سبا لاړ شم بل شاني ځکه چې ډیزل هر څه ګران شوي دي نو حکومت نه اول اسپتال ته هم توجه ورکړي بالکل ستاسو خبره صحیح ده دا وګورئ اسپتال حال ته تاسو وګورئ نو دې ته هم توجه ورکړي دلته کې چې کوم ډاکټران هم دي چې هغې له مریضان راولي نو هغې یې صحیح هغه رزلټ نه روباسي ورته بس مردان ته ځان ته خلاصي مردان ته رسوي بل دا اسپتال نه دی جی لکه تاسو وګورئ دیوال پرېوت ترې کم ټایم نه سهولت پکې نشته جي مریض دپاره الټه نور سیوا خرابېږي که نه بیا پېښور او مردان ته رسي نو هغې نه ښه دار چې مخکې نه بوځي دا حلقه چې کم ده دا پی کې 50 دی د عاطف خان کم دلته منسټر دی د هغه حلقه را ایم این اے مجاهد خان حلقه را تاسو هغې ته نه تللی نوټس کې مو د اسپتال په هکله باندې نه راوستي یاره جي دلته کې خلک جرګه راټوله شوې ده په جرګه ورله خلک تللي دي مجاهد لم تللي دي عاطف لم تللي دي د الیکشن نه مخکې به دلته راتلو خلکو ته به مینتونه کول اوس خلک ځي او هغې ته مینتونه کېږي او په دې طرف نه راځي هغه جنازې دواګانې هم پرېښې دي هسپتال خو غټه خبره ده
کتونکو موږ موجود یو په بی ایچ یو ګړی کپوره کې دلته کې ناست یو په هسپتال کې دننه ډاکټر صاحب هم دلته موږ سره ناست دی تپوس پته کوو چې آیا دې ځای کې عوامو دپاره څه سهولیات شته نشته او او پی ډي په هکله باندې به مو سره خبرې ترې کوو بل دیوال را پرېوتی دی کلونه دی دیوال شوي دي چې همدغه شانتې پروت دی هسپتال هم کنډرنما دی هغه طرف ته به ورځو تپوس پته کوو چې ډاکټر صاحب د هسپتال ولې د حکومت دې طرف ته څه توجه نشته ولې دا داسې دی زما نوم فضل صفان میډیکل ټیکنیشن پوسټ ما دلته کار کوم جی او بی ایچ یو ګړي دولت ځای کې او دا دیوال چې کوم دی جی نو د دې باره کې خو موږ حکومت ته خپل ډي شو ته چې کوم دی نو درخواست ورکړی دی او اوسه پورې بلاسه کاروایي نه ده شوې بار بار یو دوه درې پیره مو معلومات هم کړي دي نو هغې باندې خو لا دغه نه شو اوسه پورې او بل دلته موږ سره چې کوم دی نو لکه یو موږ دوه ملګري وو دوه میډیکل ټیکنیشن وو یو رانه لړو معیارو ته بدل کړو او موږ ته اوس چې کوم دی نو فلحال دا بل میډیکل ټیکنیشن ضرورت دی او یو دای پوسټ را سره خالی دی نو هغې دپاره هم چې کوم دی نو دغه پکار دی چې دلته موږ ته یو دایي راولېږي دلته خو موږ سره تقریبا د پیشنټ په لحاظ باندې موږ سره میډیسن تقریبا ټول اویلیبل دي هر قسم د ماشومان هم دي او د لوی هم را سره اویلیبل دي او چې کله میډیسن موږ سره ختم شي نو په هغه ټایم موږ ته ډي ایچ او صاحب هغه پرووایډ کوي لکه دغه شارټیج ماټیج خو موږ سره هېڅ نشته چې څونه عوام راځي دوایي سره پرته را خو دا به زه چې په المارو کې پرته را دې ځای کې مریضان نه راځي چې دغه تاسو یوز کوئ او استعمال کې هسپتال ته سهولیات ولې نشته مریضان خو موږ له په ډیلي بیس باندې تقریبا 170 75 تقریبا 80 پورې ایوریج ډیلي راځي او هغې هر یو پیشنټ ته میډیسن میلاویږي داسې یو پیشنټ به نه وي چې هغې ته دغه نه میلاویږي او هر حکومت د طرفه کوم پري دوایي چې دی میلاویږي بالکل ټول هر قسم میلاویږي او هر قسم پیشنټ چې راځي نو هغې ته باقاعده پوره میلاویږي خو عوامو ته هم ډېر زیات تکلیف دی او دا مونږ خوښ کوو خپلو واکدارانو ته چې په دې باندې ډېر زر دغه وکړي لکه زمونږ د عوامو ته به ډېر غټ سهولت شي په دې هر شي جوړېدو باندې کتونکو تاسو وکته زموږ په دې نننۍ ډسټرکټ ډایرې کې چې موږ تاسو ته دې ځای کې وښول چې یاره د ګړي کپوره چې کوم یو تاریخي کلی دی دې ځای کې د دې تقریبا زه به تاسو دا ووایم چې یاره ګړي کپوره امازو ګړی یا ګړي دولت ځای زه به تاسو دا وایم چې یاره د دې تقریبا 3 لکو پورې دې ځای کې ووټ بینک دی آبادي رہے دی دلته کې سیوا دی کم تقریبا په 4 یونین کونسلو باندې دا علاقه چې کم دی مشتمل ده پرته را دې طرف ته حکومت هېڅ قسمه توجه نه ده ورکړې د خلکو د ځایي خلکو زیاتره د دې چې کم انکمنګ دی هغه دې ځای په زمیندارۍ باندې دی زمینداران دي هغه زمیندارانو ته څومره تکلیف و د ټیکس له لاسه دغه زمینداران چې کم دي خپل زمیندارۍ پرېښودو ته تیار دي کم فصلي ځمکې چې کم دي هغې خرڅېدو ته تیار شوي دي چې آیا موږ خپل ځمکې خرڅو څه نور روزګار به روان کړو هغه زمیندارو خبره ترې تاسو واورېدې چې څومره پریشانۍ سره دغه خلک چې کم دی په مخ وو هغوی وینا وه چې حکومت دی په ټکس په مد کې هم کمې راولي کمې ابیانې چې کمې دي دې ځای کې زه به دا هم ویم چې هغوی کم تخم اخلي هغه تخمونو باندې څومره ګران شوي دي هغه تخم دغه د هغوی د وس نه بهر شوي دي زمیندار ډېر پریشانۍ سره مخ وو هسپتال هم کتونکو تاسو ته موږ وښولو د صحت حوالې سره هسپتال هم تاسو وکتل چې بي ایچ یو چې یاره دې ځای کې کم سهولیات ورکړل شوي دي نه دي دې ځای کې ډاکټران غریبانان چې ناست دي هغې څومره تکلیف سره دي سټاف کمې دې ځای کې دایي دلته نشته دی یو کال نه دغه سیټ هم خالي شوی دی زموږ زنانه خویندې میندې چې کومې دي هغې ته څومره تکلیف دی دې ځای کې هغې دې ځای نه مردان ته ځي یا د مردان نه پېښور ته ځي علاج دلته کې دی نشته کتونکو زه هیله لرم چې دا نننۍ ډسټرکټ ډایري به ستاسو خوښه شوي د راتلونکو ډسټرکټ ډایرۍ پورې خپل کوربه پرویز خان ته اجازت ورکړې الله په امان